په اومه ذوالحجه باندې په اتمه نهمه لسمه ذوالحجه باندې کم زنانه یا کم نارینه دا وظیفه کوي فرمایي چې الله پاک د ځمکې والو باندې غیبي خزانې چې کومې دي دا کولاوي د هغې چې کومې دروازې دي د هغې چابیانې الله پاک سره دي او کم نارینه زنانه کو دا وظیفه کوي نو الله پاک دوی ته کولاوي کم سړی دا وظیفه کوي او په دغه دوران کې اسمان ته ګوري دغه کتلو په دې موقع باندې الله پاک انسان هر مراد پوره کوي هر خواهش پوره کوي هر حاجت پوره کوي څومره چې غمونه دي څومره پریشانی دي څومره ټینشن څومره تکالیف دي او دغه رنګه څومره د رزق مسلې د رزق دروازې الله پاک انسان ته دا کولاوي بسم الله الرحمن الرحیم تمام تعریفونه تمام صفتونه د الله پاک د پاره دی چې ځمکې اسمانونه او د پوره جهان او پوره کائنات پیدا کړی دی او درود په پیغمبر علیه صلوات والسلام او د هغه فعال باندې د هغه په ټولو صحابه کرامو باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاک هم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل د ختم کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو حاجات دا پوره کړي څومره چې نیک خواهشات دي نیک تمناګانې دي دا دې الله پاک پوره کړي محترمو د ذوالحجې چې کومې دا درې څلور ورځې پاتې دي دا ډېرې زیاتې د قدر شپې دي او دغه رنګې دا ورځې دا شپې د دومره د برکت والې دي چې په دې کې موږ دغه ذکر وکړو د الله پاک د نومونه مې ویلي انشاءالله العزیز الله پاک به موږ او تاسو بېنوا دا نه پرېږدي دا څو شپې ورځې دي د بندګۍ شپې ورځې دي او په دې کې موږ خپل مالک خپل رازق دا پکې راضي کړو انشاءالله العزیز دا وظیفه موږ وکړو الله پاک به زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا به ختم کړي څومره چې بیماریان دي دا ټول بیماریان به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې ختم کړي څومره چې په کورونو کې جنگ دی جګړې دي دغه رنګې بدامني ده تعصبات دي دا ټول به الله پاک دا به ختم کړي په کوم کور کې جنات وي په کوم کور کې پیریان وي دغه رنګ څومره تکالیف وي دا ټول تکلیفونه الله پاک به ختم کړي او دغه رنګې د رزق دروازې به الله پاک په د انسانانو باندې کولاو کړي او څومره چې حاجات د بندګانو دي دا ټول حاجات به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کړي محترمو د الله پاک نه چې موږ دعاګانې وغواړو ذکر دعاګانو د غوښتلو شپې ورځې دي حاجیان په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې دغه رنګې صفا مروه سره دغه رنګې بیت الله شریف کې په حتویم مفاته دغه رنګې د زمزم اوبس کې په دې هر ځای کې محترم هغوی دعاګانې کوي هغوی هم دعاګانې کوي موږ هم دعاګانې کوو انشاءالله دا به الله پاک دا قبلوي یاد ساتئ چې دا وظیفه موږ دا ورځ هم کولی شو او دغه رنګې خاص وظیفه د اوده کېدو په ټایم کې ده چې کله موږ اوده کېږو په دغه ټایم کې چې دغه وظیفه موږ صرف 200 پیرې وکړو تاسو به تماشه کوئ الله پاک به زموږ او ستاسو دعاګانې په ښه طریقې باندې دا پوره کړي ډېرې زیاتې د راز او نیاز شپې ورځې دي چې کوشش وکړو دا شپې ورځې موږ هسې فضول دا تېرې نه کړو صرف د 4 شپو عمل دی تاسو 4 شپې دا عمل وکړئ انشاءالله العزیز تاسو به د الله پاک نه تماشه کوئ او دغه رنګې به تاسو ګورئ چې الله پاک زموږ او ستاسو دا ټول کارونه څنګه په ښه طریقې باندې پوره کوي الله پاک ډېر زیات رحیم ذات دی خپل دې بنده ته ګوري او زړه پې خفه شي دغه رنګې بنده سره الله پاک ډېره زیاته مینه کوي کله کله الله پاک ته د بنده دا زاري دومره خوښه شي دومره هغه سوال له نه قبلوي فرشتو ته الله پاک وایي چې فرشتو لږ صبر وکړي دا سوال له نه قبلو ځکه د دې سړي دا زاري دا زما خوښه ده لالچي انسان دی هسې نه که دا سوال له قبول کړم او بیا دعا نه غواړي لا نه قبلو لږ صبر ورته وکړئ
او دلته کې لالچي انسان دی سوی بس سوال زمانه قبلې کې زه نورې وظیفې نه کوم نورې دعاګانې نه کوم او د مسلمانه د الله پاک ستا زاري خوښه ده د الله پاک سره ذکر خوښ دی او په دغه جانماز باندې کېناستل د الله پاک ستا ډېر خوښ دي ځکه نه قبلېدله دا مو وایه چې ما کې فرق دی که تا کې فرق وي دا وباسه ځان نه او باقي الله پاک هر څه ګوري الله پاک هر څه ویني نو د الله پاک نه دعا ده چې زموږ د کتونکو دا ټول وظایف دی الله پاک قبول کړي چې دې څومره حاجات دي د الله پاک په ښه طریقې باندې را سرته ورسوي څومره چې مشکلات تکالیف وي د الله پاک ختم کړي وظیفه داسې ده چې موږ به اووه پیرې درود ابراهیم ووایو او بیا به د هغې نه بعد یا رزاقو یا رحمانو یا معزو یا غفارو یا رزاقو یا رحمانو یا معزو یا غفارو دا به اووه پیرې ووایو بیا به د هغې نه بعد اووه پیرې درود ابراهیمي دا به ووایو خو چې کله ماسخوتن شي موږ وده کېږو په دغه ټایم کې درې پیرې درود ابراهیمي او 200 پیرې دا کلمات یا رزاقو یا رحمانو یا معزو یا غفارو 200 پیرې دم ویلي بیا د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیمي او بیا د الله پاک نه سوال کول ای پروردګاره زما د پلان کې حاجت دی دا پوره کړي د دنیا انسانان د هغې نه عاجزه دي هغه نشي پوره کولی الله پاک زما د حاجت پوره کړي او که په دې کې زما لپاره خیر نه وي ای پروردګاره خیر پکې واچو زما نه کار وکړي په دې ترتیب باندې د الله پاک نه دعا وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو دعاګانې هم قبلوي الله پاک به زموږ او ستاسو خطاګانې هم معاف کړي او څومره چې حاجتونه دي دا ټول به الله پاک په ښه طریقې سره بهترینه طریقې سره به دا پوره کړي او کوشش وکړي وظیفه به خپله مو کوي د زړه په یقین باندې په دهان باندې توجه باندې او دغه رنګې نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي چې د هغوی مرادونه د هغوی دعاګانې حاجات خواهشات دا پوره شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته